راویښېده پکار دي او ورتېده پکار دي او ښه ټوس جواب ورکول پکار دي. د دې سره سره زمونږ خالد محمود ووایي خو لیکن عبدالرحیم پټوه مو هغه هم روانه ته ترجمان یې صدارت د عبدالرحیم دی او صدارت زما دی دا پرسوال موږ ورسره د نایب صدر ملکنډ فایز زبیر د ټول ملکنډ ډیویژن اعلان کوم چې کوم ځای زموږ تاجر پرتی ده هغه ستاسو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړئ که په بونیر کې باجوړ کې که په اپر چترال کې که په هر ځای کې او که د اپر سواتي خصوصا د څلورو تحصیلو هغه ستاسو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړئ ستاسو نو مخکې تاجر برادري چې امني نه تاجر به وي او زمونږ خوشحالي به یې سوکالي خو زه درته دا یوه خبره کوم چې امن دی موږ به نه یو زه د دې ټولو د دې خپل تاجر برادرۍ د طرفه د ټولو ملګرو د طرفه ټول تاجر برادرۍ ته وایم چې په 27 تاریخ د جمعې په ورځ هسې به هم ستاسو چوټي حاضري به یقیني کوئ هر بازار والا هر صدر به موږ ته خپله حاضري یقیني کوئ او نشاط چوک ته به راوځئ او زما د دریم په قیادت کې به دې ته موږ خپله تاجر برادري ښایو او په دې ورځ به فیصله کن خبره حکومت ته یا به هاري او یا به پاري انشاءالله تاجر برادري به ستاسو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړئ که مالي او جاني تاوان که زمونږ هر څه موږ به ستاسو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړ یو انشاءالله زه ټولې تاجر برادرۍ ته دا د سوات ته د لنډاکي نه والا او د موډن د ګجرو ګبراله پورې ټول دوکانونه د ماسپښین نه بعد هسې بني او تاسو ټول به راځئ کوم صدور چې زمونږ دي سره د دریم حاجي صاحب هغه راځي او دې قامي جرګې ته به ځان ښیي چې دا زمونږ تنظیمونه راغلي او ستاسو سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ ولاړ دي څه غواړي امن غواړي دا امن موږ نور د چا نه غواړو دا به موږ په زور راولو په زور موږ به ولاړ یو د دې قامي جرګې سره موږ به د دې سره ولاړ یو انشاءالله ستاسو په دې باندې رهه دی ټیک ده موږ د زاهد خان حاجي صاحب په دې تجویز باندې زموږ تجویز دی والسلام.